وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب باب بلا ترجمه. علامہ عینی رحمه الله عمدۃ القاری کی وایي چې دا باب مخکې باب ته داسې دی لکه فصل مخکې باب کې اسلام، ایمان، احسان، علم د وقت و ساعت دې ته دین ویل شو، او دې باب کې ایمان او دین متحد ګڼي چې ایمان او دین یو گویا کې یو قسم پکې بیانېږي، نو دا داسې دی لکه فصل د باب سابق. دې باب کې څه بیانول غواړي؟ مناسبت مخکې ابوابو سره سره دې څلور خبرې ثابتول غواړي. دې مخکې باب کې ثابتې شوې او یوه دې ثابته ده. څلور خبرې دا دي چې یو دا خبره ثابته شوه مخکې چې اسلام، ایمان، احسان، علم د وقت و ساعت دې ټولو ته دین ویل شو. او امام بخاری رحمه الله آخره کې څه فرمایل؟ فجعل ذلك كله دینا، دې ټول ته دین ویل دا یو. دویم اسلام ته هم دین ویل شو آیت کې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. دریم ایمان او اسلام هم متحد وګڼل شو. د حدیث د وفد عبدالقیس نه دا معلومه شوه، ځکه دلته چې د اسلام په جواب کې کومې خبرې ذکر شوي، هلته په حدیث د وفد عبدالقیس کې د ایمان مبارک هلته خبرې ذکر شوي. د دواړه معرف شو په تعریف واحده سره، د دواړه یو شو. دا درې خبرې ښکاره شو. څلورمه خبره پټه وه، هغه دا ده چې ایمان ته چېرته دین ویل شوی که نه، نو دې باب کې دا بیانوي چې او ایمان ته دین ویل شوی دی. حدیث د هرقل کې وکذلک الایمان هل یرتد احد سخطة لدینه بعد ان يدخل فيه فزعمت الله وکذلک الایمان، دین ته ایمان ویل شو. نو دا داسې شی لکه فصل چې د مخکې باب لکه په مقصد پوه شئ د سبق. د باب بلا ترجمې پورې دی. بعضې نسخو کې د الله سره شته، بلکې د باب سابق په نسبت باندې دا حدیث د باب سابق حصه ګرځول شوی دی، بابون پکې نشته. او بعضو کې شته چې کومو کې شته خو ترجمه یې پرېښې ده، او ترجمه یې د تجهیز الاذهان دپاره پرېښې چې طالبانو ذهنونه تېز شي، په خپله مناسبه ترجمه راوباسي. هغه دا ده باب من یهده الله فلا مضل له، چې خدای ورته هدایت وکړي بیا یې څوک نشي بېلارې کولی. یا بابو افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. یا باب من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، چې خدای د چا د هدایت اراده وکړي نو د هغه سینه کوله وکړي. دې باب کې به دا بیانېږي. مناسبت د مخکې بابونو سره سره شیخ الهند رحمه الله وایي
دا باب مناسب دے دا مخ کے باب سا باب خوف المومن ان یحبط عمله مومن یریگی چی عمل میں خراب نشی برباد نشی دے باب کے دا ذکر کئی چی دے ایمان بشاشت او نورانیت کل زرل پریوزی بیا مومن عمل نہ بربادی یو نہ مومن مرتد کی وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ چې نورانیت یې زړه له ننوتو نو بیا دا یاره نشته چې بېدینه بشم بعضې وایي چې دا مناسب دی د دې مخکې باب سره مخکې باب کې احسان ذکر و احسان څه ته وایي ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک تحت عبادت دا سکول کتای چی وینی کتای نوینی نو تاخ وینی دی باب کے دی خبری تا اشارہ لکہ احسان سنگ پا عبادت تو کی رازی پا معاملات تو کی احسان رازی معاملات تب دا سکول کا عروبار چوئے اللہ بھی وینی صحیح دا معاملات تب سنگ کوا چی اللہ بھی وینی تاسو خبر کوئی سے چې کله دا مرتبه کله سړي ته حاصلېږي د احسان مرتبه چې کله حين تخالط بشاشته القلوب چې د ایمان نورانیت سره تکوش نو بنده کې د احسان مرتبه پیدا شي نو د مخکې باب سره مناسب شي مناسبت مخکې باب سره راغلی وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. دا حدیث دا هرقل له وګت حدیث مخکې تیر شوی هغې کې هرقل لس سوالونه کړي وو او ابو سفیان لس جوابونه ورکړي وو هغې له یو سوال نقل کوي او د هغې جواب او خپله مدعا ثابتوي تاسو حدیث ته وګورئ بیا خبرې کوو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تا خبر ورکڑے دی ابو سفیان دی وی ما تا خبر راکڑے حدیث را تبیر کرے ابو سفیان ابن حرب تا معاملہ خود ابو سفیان سر شوی وکا ان هرقل قال له هرقل ورتوی علی سألتک هل یزیدون تانا میں تپوسو کری هرقل دا تپوسو کو چې دا پیغمبر چې کوم پیدا شوی دی د ملګري زیاتېږي او کمیږي نو هغه ورته ویل زیاتېږي نو هرقل بیا ابو سفیان ته جوابونه ورکوي سألتک تا نه مې تپوس وکړو هل یزیدون دا ملګري زیاتېږي هم ینقصون که کمیږي فزعمت تا خیال ته و چې انهم یزیدون دوی زیادیږي وکذالک الایمان همدارنګه ایمان دی حتی یتم چې پوره شي زیادیږي تر دې چې پوره شي د ټولو خلکو سینو ته ورسي بیا مسألت وکتانه نو بل تپوس دا وکړو هل یرتد احد سخطة لدینه آیا څوک واپس شوی دی یو کس سخطة لدینه کراهیت لدینه د دین د بدوالي نه چې دیني بدي شي داسې څوک واپس شوی دی بعد ان يدخل فی پس د هغې نه چې داخل شي په دین کې فزعمت الله تا دا خیال دی چې نه داسې نه دي شوي چې ځل دې څوک مسلمان شي او بیا دې مرتد شي وکذلک الایمان همدغه رنګ ایمان دی حین تخالط بشاشته چې کله ګډوډ شي نورانیت د دې انشراح د دې بالقلوب د زړونو سره لا یسخطه احد بیا بد نه ګڼي احد هیڅوک نو د امام بخاري استدلال په کوم ځای کې دی په دې ځای کې دی وکذلک انت تپوس هل یرتد احد سخطة لدینه
څوک مرتد شوی دی چې دین یې بدي شي هغه ورته نه نو دی داسې نه وایي چې وکذلک الدین دین هم داسې دی وایي کذلک الایمان ایمان هم دغه شاني چې زړه ته نورانیت پرېوته بیا یې څوک نه پوهېږي د دین د تعبیر په ایمان سره وکړو معلومه شوه چې دین او ایمان دواړه متحد دي د دې دعوه ثابته شوه لکه تاسو به وایئ چې به وایئ دا پورا حدیث نقل نه کړه حدیث یو جزء نقل خیال دې حدیث پورا نه تیر سره وروسته راځي کتاب جهاد کې راځي د محدثینو په اصطلاح دې تخرم وایي یا فورا چې جز د حدیث ذکر کې حدیث کې اختصار وشي داسې کول جایز دي او که نه دي جایز بعضې وایي مطلقا ناجایز دي او بعضی محدثین وی مطلقاً جائز دی خو صحیح خبر آدانا چه عالم بالحدیث لجائز دی او چه عالم بالحدیث نہیں اغلا ندی جائز عالم بالحدیث لذکر جائز دی چه کم ٹکڑا ذکر کئی او کم دی کٹ کئی نو جملہ کٹ کئی چه مخی رست سے ربط نہیں کلام نہ خرابی اختلاف گډوډۍ څخه په کلام نه راځي او چې عالم بالحدیث دی هغه په ټوکړه راوړي چې کوم پاتې شه هغه دې په گډوډۍ سره راشي هلکه تاسو په پوه شئ دا یوه خبره دویمه خبره یو اعتراض دی هغه دا دی چې ایمان زیاتېږي او کمیږي او ایمان مرکب دی او که بسیط دی او ایمان او دین یو دی او که بدل دی دا ډېره مهمه مسله ده دا مهمه مسله څنګه د غیر مسلم د قول نه د ثابته کړه چې هرقل خو غیر مسلم وکړه داسې مهمه مسله د غیر مسلم د قول نه ثابتول دا خو نه دي مناسب تاسو پرې پوه شئ علامه قسطلاني رحمه الله جواب کړی دی هغه وایي داسې چل دی چې هرقل نصرانی و عیسائی و آسمانی دین تابع د چیوری دین بارہ کے تفوسر کو بیایو یری کذائے کریمان چی ایمان متحد دے دے دین سا د چی دا خبر وکړه نو دای راخیستی و د تیر و آسمانی کتابونو دای د ځان نه ده کړې بلکې دای د تیر و آسمانی کتابونو راخیستی چې ایمان متحد دی د دین سره دا د تیر و آسماني کتابونو خبره دا د غیر مسلم خبره نه او د تیر و آسماني کتابونو خبره موږ له دلیل نه که نه ده او دا تاسو نور الانوار کې ویلي دي شرایع من قبلنا زموږ دپاره دلیل دی تر کومې پورې چې معارض نه وي د قرآن او د سنت سره او یا د نسخ دلیل یې موږ سره نه وي شرایع من قبلنا زموږ دپاره حجت دي که نه صحیح شو دین جواب ابن حجر کرے رحمہ اللہ ابن حجر وی دا کلام هرقل رومائی جبا کے کرے ہو سکے رومائی جبا کے او دا غیر ابو سفیان نقل کا پا عربائی جبا کے او دا ابو سفیان نقل کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ او ابن عباس دا لسان عربی ماہر ہو لکه ایمان او دین یو نه وی په عربی کې ابن عباس به ویلي و چې دې ځای کې خطا شوی چې ابن عباس ماهر لسان دی د دا نقل کې چې د دین او ایمان یو دی په کلام عربي کې نو دا د ابن عباس قول دلیل دی هرقل قول نه دی دریم جواب حضرت کشمیری رحمه الله کړی شان ورشاه کشمیری رحمه الله هغه داسې د شریعت مسله خو نه ده دا د لغت مسله ده او اهل لسان په دې پوهېږي چې ایمان او دین یو دی او که بدل دی او اهل لسان ذکر کړی ابن عباس رضی الله عنه پس د اهل لسان قول دلیل دی که نه حجت دی د هرقل خبره نه ده دلیل تاسو په دې ځای باندې پوه شئ که بې پوهه نو ایمان نورانیت چې کله زړه ته کوشي نو بیا څه چل کېږي بیا روح د بدن نه د سړي وځي خو ایمان د بدن نه بیا نه وځي ایمان د زړه نه نه وځي
هلکه تاسو په دې حدیث پوه شئ ورپسې وایه باب فضل من استبرأ لدينه وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في شبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. باب فضل من استبرأ لدينه باب د بیان د فضیلت د هغه چا چې ځان ساتي ځان لري کوي د مشتبهات د دین د وجه یا باب د بیان د فضیلت د هغه چا استبرأ لدینه چې د خپل دین حفاظت کوي یا باب د بیان د فضیلت د هغه چا کې استبرأ چې ځان محفوظ ساتي لدینه د دین په وجه د دین په وجه ځان محفوظ ساتي د دې باب دعوه سره امام بخاری رحمه الله بیانول غواړي او مناسبت د دې باب مخکې باب سره سره او شرح او تفصیل د باب او د حدیث شریف دعوه د باب بیان د مکملات د دین دی مکملات د دین بیان دی چې دین تاسو مکمل کیږي تکمیل د دین په بدله کې بس راځي چې استفاده متشابه مشتبهات په مسله ځان ساتي دې سره دین کامل کیږي د سړي تکمیل د دین دې سره دا څلور حدیث دي دا ډېر مهم دي ابو داود امام ابو داود رحمه الله وایي د ټول دین خلاصه دا څلور احادیث او په دې څلور احادیثو نظر ساتل پکار اول دا چې انما الاعمال بالنیات دا رمضان د عملونو په نیت نیت بسایته بین داره من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د بنده د مسلمانۍ حسن داره چې بې پردې خبرې پرېږدي تا ویلي او ما ویلي او چا ویلي پرېږدي بس دا د سړي د مسلمانۍ حسن دی بې پردې خبرې تاسو یقین وکړئ چې خبرونه څوک ډېر ګوري هغه ډېر خفه وي او چې څوک یې نه ګوري هغه ډېر خوشحاله وي خفه ولې خبرونو کې احتمالات دي که داسې وشي نو داسې به وشي او که داسې وشي نو داسې به وشي او دی را روان وي که داسې ونه شي څوک مې د شانه ونه ولي نو سم خفه وي چې خبرونه نه اوري هېڅ نه وي خبر بس بېغمه زندګي تېروي تاسو یقین وکړئ چې داسې نه کوه ومن حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی دا دویم حدیث او دریم حدیث ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه مسلمانی دا چې ځان دپاره څه خوښي هغه د بل مسلمان دپاره خوښوي د دې کې به همدردي را پیدا شي نو دی به ډېر خوشحاله او څلورم دا حدیث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه چا چې د شبهاتو نه ځان وساته د مشتبه څیزونو نه نو د ځان دین یې محفوظ کړو ابرو یې هم محفوظه کړه خپل عزت یې هم محفوظ نو دا ډېر مهم حدیث دی او دا باب په لفظ د حدیث مناقض دی ښه مناسبت د دې باب مخکې باب سره سره بعض عالمان وایي چې باب خوف المؤمن ان يحبط عمله سره مناسبت دی مؤمن یریږي چې چېرته مې عمل برباد نشي په عمل د بربادۍ نه کله بچ شي کله چې سړی د شبهاتو نه ځان ساتي استبرا من الشبهات کوي
عمل د بربادۍ نه بچي. یا مناسب دی د ماخ کې باب سره باب سؤال جبريل نبی صلی الله علیه وسلم هغه کې د احسان ذکر شو. احسان څه ته وایي؟ ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دې ته اشاره کوي چې احسان په عبادت کې دی چې ته د خدای د عبادت کوې خدای دې ویني. که خدای دې خدای وینه ما که خدای نه ویني نو خدای دې ویني. دا تصور کوو. دا احسان په عبادت. احسان په معاملات هم ضروري دی. دلته به ووایي کوم څیزونه چې مستبی اشتباهي پکې چې دا به حلالي که حرامي دې نه ځان ساته. دا احسان په معاملات دی. خدای دې ویني. کاروبار کې دا وایي چې خدای دې ویني. چې دکاندار دا خیال شي چې خدای دې ویني او د زمیندار دا خیال شي او د تاجر دا خیال شي نو غلط کار وکړي. تاسو په پوه شئ. دا عمر رضی الله عنه مبارک راځي دی فرشتې ګرځي د رعیت حال به معلومه چې رعیت په څه حال دی او خیمه لګېدلې ده نو دی تېرېده غوږ یې کېښود. یوه ښځه د لور ته وایي بچیه پی خو سبا خاصه وه او نور آمدنۍ ذریعه نشته. پی کمې دي لږې اوبه پکې واچوه. دا لور ورته وایي چې ته نه یې خبره امیرالمؤمنین منع کړې ده چې پی په اوبه نه ګډوه. امور ورته یخه مخلي امیرالمؤمنین په دې شپه کې چت نه دی او په اوس غریږي اوده به دا لور ورته وایي مورې که امیرالمؤمنین نشته نو خدای خو شته که نه الله مې ویني. الله موږ نه ویني. سار له داسې چلو شو. عمر رضی الله عنه ښځه هم راوغوښته او لور یې هم ورسره راوغوښته. نو دې ښځې ته یې ویلې دا لور به دې زما زوی له په نکاح بیا دا خو ډېره خوشحاله شوه امیرالمؤمنین و او د دې غریبې لور یې وکړه. نو عمر رضی الله عنه خپل زوی عاصم ته په نکاح کړه. عاصم د هغې نه لور پیدا شوه. بچي ډېر شو خو یوه لور یې پیدا شوه. هغه لور یې د عمر ابن عبدالعزیز نیا وه. هغې نه خدای داسې عادل او نیک بادشاهانو سلسله پکې خدای واچوه. معاملات پکې به دې دا خیال وي چې خدای به ویني نو د هغې سره مناسبت شي. درېیم د دې مخکې باب سره بلا ترجمې باب سره مناسبت شته. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب. ایمان هم داسې دی چې کله انشراح او نورانیت زړه ته کوشي نو د ایمان نورانیت چې زړه ته کوشي د هغې نښه دا ده چې سړی به د مشتبهاتو نه ځان ساتي. استبرا به کوي لدینه و عرضه. دا مناسبت څه ده مخکې سره. شاهد ته وګورئ. باب فضل من باب دی په بیان د فضیلت د هغه سړي کې استبرأ لدینه چې ځان محفوظ ساتي د مشتبهاتو نه. لدینه لاجل دینه د وجې د حفاظت د دین نه چې دین مې محفوظ شي. برعه به په معنا د حفاظت سره شي او برعه په معنا د بعد سره هم راغلې ده. برع فلان عن فلان یعنې بعد فلان عن فلان بعد. نو استبرأ لدین باب دی په بیان د فضیلت د هغه چا کې استبرأ چې ځان لرې ساتي د مشتبهاتو نه. لدینه د دین د وجې نه د دین د وجې نه د مشتبهاتو څخه نه ځان ساتي. مشتبهاتو نه ځان څه د وجې نه ساتي؟ دین د وجې نه چې دین مې محفوظ بې دینۍ کې واقع نه شي. هلکه تاسو پرې پوه شئ. وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير. دا نعمان ابن بشیر کشر صحابي دی. د نبی اسلام په وخت کې د نهه نیم لس کاله و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړو د مکې مشرکانو او یهودیانو به ویلې چې موږ په مسلمانانو داسې سحر کړی دی چې دوی به اوس بچي نه لري. نه به انصار بچي راوړي او نه به مهاجرین بچي راوړي. په انصارو کې اولنی ماشوم نعمان ابن بشیر پیدا شي
او مهاجرینو کې اول معشوم عبدالله ابن زبیر پیدا شو، د زبیر زوی او د بشیر زوی. نو چې دی پیدا شو الله اکبر په کوڅو کې د خوشحالۍ نه آوازونه شروع شو، الله اکبر، خلک خوشحاله. عبدالله ابن زبیر دی حجاج ابن یوسف شهید کړ په مکه مکرمه کې، کعبه کې دننه مسجد حرام واقع موریدلې کړ او بیا یې راځوړند کړ او چې ډېر وخت د جبل ابي قبیس باندې توپه لګولې وه، من جنیق یې ورته ویلې او مکه یې کعبه یې ویشتله او ورننوتل ورپسې په کعبه کې حجاج ابن یوسف ظالم شهید آزه کې راځړولې او هلته یو دغه غوندې راځوړند او ماته چا ښودلې وه. نو الله اکبر اوازونه دې لښکر وکړل د خوشحالۍ نه چې سړی مړ کړه، ګناهګار هم مړ کړه. نو هلته چې کوم خلک هغوی ویلې چې د ده د پیدایش په وخت کې هم الله اکبر اوازونه شوي وو، او اوس د شهادت په وخت کې د الله اکبر اوازونه د خوشحالۍ نه وشو. خو هغه خلک چې د ده په پیدایش یې الله اکبر کړی وو، هغه غوره دي د دې خلکو نه چې څوک یې په وفات او په شهادت خوشحالي کوي. تاسو یقین وکړئ چې عبدالله ابن زبیر ډېر تکړه سړی و. تاسو پرې پوه شئ د یزید د لښکرو نه ډېر ملکونه نیولي وو او بیا ورپسې هغوی راله هغوی دې ځایونه ونیول. تاسو پرې پوه شئ نه نعمان ابن بشیر نه دا حدیث روایت یقول دی وای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلی یقول چې وای الحلال بین، حلال ښکار دی، والحرام بین، حرام ښکار دی. څنګه هیله او حرمت او اعراض دي څنګه ښکار دي؟ ښکاروالی خو د اجسامو صفت دی. لکه پوه شئ په مطلب دلته عبارت کې حذف شته. الحلال بین حکمه والحرام بین حکمه. حرام حلال هغه دی چې حکم یې واضح دی، او حرام هغه دی چې حکم یې واضح دی. حلال هغه دی چې قرآن او سنت کې ښودل شوي چې دا حلال دی. حرام هغه دی چې قرآن او سنت کې ښودل شوي. د دې څیز غوښه حلاله ده، سبزیانې ډوډۍ حلاله ده، د خره غوښه حرامه ده، د سپي غوښه حرامه ده، مرداره حرامه ده. دا واضحه څیزونه دي. وبینهما مشتبهات، او د دې دواړو په منځ کې مشتبهات. مشتبهات په شپږو طرقو سره دا لفظ راغلی دی. مشتبهات مشتبهات اسم فاعل د باب افتعال، اسم فاعل صيغه. دیم شبهات، شبهات هم راغلی دی. دریم مشبهات، څلورم مشبهات، او پنځم متشبهات، او شپږم متشبهات. دا شپږ قسمه الفاظ په دې کې راغلي دي مختلفو سندونو سره. دلته مشتبهات راغلی دی، او د حلال او د حرامو په منځ کې مشتبهات دي. مشتبهات څه شي ته وایي؟ لا یعلمها کثیر من الناس، چې عام خلک پرې نه پوهېږي، خاص خلک پرې پوهېږي، مجتهدین پرې پوهېږي. بعضې څیزونه دي چې پخوا وختونو کې نه وو چې اوس ورته مونږ حلال ووایي که حرام ورته ووایي. نو دې کې به د بعضې خلکو مجتهد پسې به ځې چې به چا دی ګمان ظن غالب وي چې دا صحیح دی. لکه مونږ د امام ابو حنیفه پسې ځو ظن غالب هم دی چې دا صحیح دی، نورو لم بد نه وایو، خو ظن غالب زمونږ دا دی چې هم دی صحیح دی. مجتهد ته څنګه معلوم دي چې د دې حکم نشته؟ حکم یې چې نشته، نو مجتهد ته د کوم ځای نه معلوم؟ مجتهد ته داسې معلوم دي غیر منصوص نقل کې منصوص ده.
منصوص کې علت د حرمت وګوري چې دا علت په غیر منصوص کې شته که نشته که غیر منصوص کې مطلع علت دي نو وایي دا حرام دی او که د حل علت پکې وایي حلال. مجتهد څه کوي؟ نقل د غیر منصوص کوي منصوص او مجتهد څه کوي؟ مقیس نقل کوي مقیسه فرع نقل کوي چاته اصل ته او د دواړو په منځ کې علت مشترکه ګوري. علت مشترکه د اصل نه فرع ته رانقل کړي نو حکم هم ورسره رانقل شي ځکه تاسو اصولو کې ویلي چې الحکم یدور مع العلة وجودا وعدما. حکم خو د علت سره دایري. حکم د چا سره دایري؟ د علت سره. که علت نه حکم به ومي او چې علت نه وي نو حکم به هم نه وي ځکه لا یعلم کثیر من الناس ویلی لا یعلم الناس ونه ویلې چې بلکل کې څوک نه پوهېږي. کثیر من الناس ډېر خلک پرې نه پوهېږي. لږ خو پرې پوهېږي چې مجتهدي. فمن اتقى المشبهات چا چې د مشتبهاتو نه ځان وساته استبرأ لدینه وعرضه ځان یې محفوظ کړه د دې مشتبهاتو نه د وجې د دین نه او د وجې د ابرو نه یا استبرأ ځان یې لرې وساته د ګناه نه د دینه د دین په وجه چې دین یې محفوظ شي وعرضه د ابرو په وجه چې ابرو یې محفوظ شي. عزت عرض ابرو ته وایي. استبرأ لدینه کې دین ته اشاره ده تکمیل د دین ته او عرضه کې تکمیل د مروت ته اشاره ده. داسې کار پکې چې خدای هم خفه نشي او مخلوق ته ملامت نشي. استبرأ لدینه کې دین ته اشاره چې خدای ته به ځان نه ملامت کړي او عرضه کې دین ته اشاره ده چې مخلوق ته به ځان نه ملامت کړي. داسې کار به نه کوې چې ته مخلوق له سبا ملامت دی او خلک درته ګوتي چې ته مشتبهات کې خو خلک درته ګوته نیسي که نه هلکه سلام خلاص شي که خلاص نه شي. دا مشتبهات نه به ولې ځان ساتي؟ د مشتبهاتو نه ځان څنګه ساتل پکار دي چې څوک مشتبهاتو باندې بار بار عمل وکړي چې څوک په مشتبهاتو بار بار عمل وکړي نو څه چلی شي؟ نو هغه کې د ګناه جرأت پیدا شي. تاسو په خبره پوه شئ په هغه کې څه چلی شي؟ د ګناه جرأت پکې پیدا شي. دې وجې نه د شبهاتو نه ساتل د ځان دویمه دا ده چې څوک مشتبهات کوي نو بعیده نه ده چې هغه د ګناه کې هم واقع شي. دا ګناه داسې شی دی چې د دې څومره روح وي نو سړی به دې ځان ساتي. که روح دې ختم شه دا خلک چې غټ غټ ګناهونه کوي دا روح دې ختم شه یو ځل دوی وکړي نو روح دې ختم شه. دروغجن چې دروغ وایي داسې په خوند دې وایي تاسو په خدای یقین وکړئ ته به وایي چې د دویمه سپارې تلاوت وکړو. دا ګپ شپ چې خلک خندوي او ګورې دا ثواب ګڼي والله چې دا سندرې چې وایي دا ادمان چې سندرې وایي ته به وایي چې دا د قرآن سبق وایي دا یې ښه ګڼي وایي موږ خلکو زړونه خوشحاله وو ثواب یې ګڼي ځکه د ګناه روح ختم شو. موږ تاسو چې واورو نو بده یې باندې لګي که تاسې باندې بده لګي که خوند نه کوي چېرته لاړ شو که مزه نه کوي څه زړه دې ښه وایي ولې ځکه موږ اورېدلي نه دي. تاسو موږ یې که څو ځلې واورو مجالسو کې کېناستو نو بیا راته مړه تا پښتنو یو ثقافت دی. دا سندرې به درته بیا ثقافت ښکارېږي یقین وکړه داسې به بیا به درته ښې ښکاري. د شبهاتو نه به ځان ځکه ساتي چې د ګناه روب به حالي روب دا خلک غلاګانې کوي او پیسو کې دغه کوي. دا حرام خوري نه ده دا د دې پیسو د دې حرام خورۍ یو روح دی. خدای دې زموږ ستاسو زړونو کې دا روح واچوي. موږ ستاسو تصور دا دی که حرام وخورې نو قیامت اسمان درباندې راغورځېږي او مریضېږه مکه دا مې راغلې او دا عبادت به مزه نه کوي او که دا یو څو ځله مو وکړئ که نه نو بس بیا به هېڅ هم نه وي بیا به وایي مړه به دا خو ښه کار دا محتممان اکثره غلاګانې کوي د مدرسې پیسې پټوي. دا یې وجه صحیح
وجه دا یا ډېر احتیاط کوي نه کوم په پیسې ورسره ضرورت دی راشي په ضرورت دی راشي نو هیله جوړه کړي ولې زما پکې څه تنخواه هم نشته راځه چې 24 غنټې لګیا یم نو زما به پکې دومره پسه نه کېږي زه د کور ضروریات د کم ځای نه پوره کړم شیطان دا وسوسې ورچوي یو ځل دوه دا پیسې ووهي نو بس بیا ایسته روح ختم شي بس بیا خپلو دلته یو کوم محتمم و مونږ یې ویلې بټوه کې چې کومې پیسې دي هغه زما دي او د بټوې نه چې بهر وي نو هغه د مدرسې دي نور کاپل ماپل حساب کتاب یې نه کوم بل یو کس راته خبره کوله وایي بل محتمم صاحب هغه وایي چې دا پخوا به دلته دوه جیبونه وو کتلي مو یو به دلته و یو به دلته وایي چې دې جیب کې زما خپلې روپۍ دي او دې جیب کې چې وي نو هغه به د مدرسې وي وایي ماشومه لور ورته راغله چې بابا روپۍ راکړه وایي ستا دلته دې جیب نه ورته خدای وشرم وایي موږ چې دا خو د مدرسې جیب نه چې خطا شوم نور حساب نه و چې راغلي څومره دي او تللي آمدني څومره ده او خرچه څومره شیخ صاحب رحمه الله به دا فرمایل او دا د تجربې خبره هم ده وایي د دوو څیزونو مشري به نه کوئ یو د پیسو مشري او یو د ښځو مشري ځکه دې دوو څیزونو ته سړی نشي ټینګېدی او دا بیا ویلي چې ګیره دې نامه ته رسېږي او دومره غټه پټکی دې تړلی لکه پنځکټۍ بوساړه صحیح ده او مطلب دا چې ښځې سره یو ځای شي نو ښځې ته به د اشتها کېږي که نه کېږي نو ته رجل نه یې بیا ځان علاج پکار دی تاسو به خدای یقین وکړئ چې همدا چې نه کنه ده یوسف علیه السلام وایي وما ابرئ نفسي ځان نه صفا کوم ان النفس لاماره بالسوء نفس سړي ته به بدۍ امر کوي سوء نه مراد بې حیایي ده یو د ښځو سره ناسته پاسته او دمونه وغیره او ښځو له کتل او دا ښځو سره ګډوډۍ شم که دا څوک وایي چې مړه زموږ مونږ خو ښوي ګورو ورته نه هسې اواز ده دې اواز نه خوند اخلي تاسو یقین وکړئ چې دا څه ده داسې ده که نه ده او دویمه خبره دا چې د پیسو مشري پیسو مشري دې چې وکړه نو پیسو ته سړی نشي ټینګېدی ځکه ضروریات راځي دا خو دنیا زندګي د تا سره به پیسې د کور نه وي کور کې به ضروریات دي او د مدرسې پیسې به در سره نه وي پیسې ساتئ ما بس زر یې حواله کوئ او داسې خلکو له ورکئ چې هغوی هم یېرېږي چې والله چې دی مې راځوړندی که غلطي مې وکړه په شرمونه مې شرموي نو به داسې یو ترتیب برابر کوي دا ډېر ښه دی چې د پیسو معامله دغه نو شبهات دي ته وایي شبهاتو نه به ځان ساتي ځکه شبهاتو کې چې سړی واقع شي نو د ګناه روح ختمېږي نو ابرو به دې هم صحیح عزت او مطلب دین به دې هم صحیح فقط استبرا لدینه و عرضه دا مطلب دی ومن وقع فی الشبهات څوک چې په شبهاتو کې واقع شه ومن وقع فی الشبهات دا شرط جزای حسب ده فمن لم یستبرأ لدینه و عرضه هغه حفاظت د ځان ونه کړه د دین د وجې نه او د ګناه د وجې نه چې څوک شبهاتو کې واقع شي بعضې وایي نه جزا نه ده حسبه ومن وقع فی الشبهات دا شرط دی او کراعین یرعى حول الغنم دا خبر دی د مبتدای موضوع پیدا دسی بشي ومن وقع في الشبهات فمثله كمثل راع يرعى حول الحمى مثله مبتدا ده او مثل راع يرعى دا خبر شو مبتدا سره دا خبر نه دا خبر دی د ما وقع د بار او ما وقع متضمن معنا د شرط سره خبر باندې بار اغله الکه خبر متضمن دی مبتدا متضمن معنا د شرط سره خبر باندې خبر فارازی کنه الذي ياتيني بلو درهم کراعین د مثال لکه د شپونکي د یرعى حول الحمى چې چراګا ورشو د نه چاپېره سریږي یوشک قریبه ده ان یواقعه چې دی به واقع شي په هغې کې ګډې سړی د ورشو خواته ورشو پېژنئ چراګا پېژنئ یو ځای بادشاه ځان دپاره مختص کړی چې دی کې به زما سونه همدتارې دې ته وکړی چې دی له به نور څوک نه رانږدې کي هغې له څوک نه ورنږدې کي او ته د هغې نه چاپېره دا ګډې
اوخان سره نو قریبه ده چې دا ګډې اوخان د بادشاه دی ورشو او چراګانه ورشي او تا نه به غوسه شي او تا ته به سزا درکړي ځکه چې څوک د ورشو د چراګانه چاپېره سري نو څاروي دې ورته نه کېږي. تاسې به پوه شئ. نو مطلب دا ده چې څوک شبهاتو کې ګرځي راګرځي نو دا نو قریبه ده چې چاله ورشي محرماتو ته ورشي. شبهاتو کې چې ګرځي راګرځي دا شبهات خو پورې دي د چا په منځ کې د حلال او د حرامو په منځ کې او ته به دې پوله ځې نو حرامو کې به ورغورځېږي که نه. دا یې مطلب شه. لکه تاسو به دې مثال پوه شئ. حما چراګات ته وایي. حما ورته ځکه وایي چې خلک یې حفاظت کوي. دا محفوظه یې د خلکو د داخلېدو الا خبردار وإن لكل ملك حما. د هر بادشاه دپاره یوه چراګاه شته. الا خبردار ان حما الله فی ارضه محارمه. چراګاه د الله تعالی په ځمکه کې محارم د خدای دي. لکه محارمو له څوک نشي تېری د بادشاه چراګاه له څوک نشي تېری. هلکه تاسو به پوه شئ که به پوه. شانور شاه کشمیري رحمه الله وایي دې کې تشبیه د محمود ده د مظلوم سره. د الله چراګاه خو محموده ده چې ځکه حرام دي که نه مونږ یې بیان کړي او د بادشاه چراګاه خو غصب سره یې پردی ځای رانیولی. دا تشبیه د چا ده؟ د محمود ده د مظلوم سره. تشبیه من کل الوجوه نه وي. تشبیه کې حکم په تشبیه نه ثابتېږي چې د خدای محارم خو خدای مونږ له ثابت کړي دي هغه خو ثابت دي نو دا به جایز وي. داسې نه بلکې دا تشبیه د چا ده؟ د معقول ده د محسوس سره. چراګاه دا خود د بادشاه دا محسوس سره او چراګاه د خدای محارم دي هغه غیر محسوس دي. تشبیه د محسوس ده د معقول ده د محسوس سره. الا وإن في الجسد مضغة. د دې جملې او زموږ سره مناسبت څه دی؟ د مشتبهات نه به ځان څنګه ساتي چې زړه دې سم شي؟ زړه باندې محنت وکړه. الا خبردار ان فی الجسد مضغة. جسد کې یوه ټوکړه ده د غوښې. مضغه ځکه ټوکړې د غوښې ته وایي لأنها یمزق ځکه په دې شخوند وهل کېږي. مضغه شخوند وهلو ته وایي. د غوښې ټوکړې ته مضغه ځکه خلک پې شخوند وهي. اذا صلحت صلح الجسد كله. چې کله دا سمه شي دا د غوښې ټوکړه نو ټول جسد صحیح شي. واذا فسدت چې کله دا خرابه شي فسد الجسد كله ټول جسد خراب شي. الا خبردار وهي القلب. دا د غوښې ټوکړه زړه دی. قلب ته قلب ځکه وایي لأنه یتقلب ځکه دا اوړي راوړي. وما سمي الانسان الا لانسه وما سمي القلب الا لانه يتقلب. انسان ته انسان نه وایي مګر د مینې د وجې نه چې یو بل سره مینه کوي. او قلب ته قلب ځکه وایي لأنه يتقلب اوړي راوړي. کله یو شاني کله بل شاني. او چې به یو حال دا زړه نه دی دا د خره زړه دی د انسان زړه دی وایي زه په یو حال یو حال باندې خو خري انسان خو اوړي راوړي. کله یو چا شي نه متاثره شي کله بل کله خفه کله خوشحاله دا چې نه کنه ځکه قلب دی. نو الا وهي القلب. خبردار دا سیس دا ټوکړه چې کوم دی زړه دی چې دې سم شه نو د مشتبهاتو نه بیا سړی ځان ساتي. مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره واضح دی. حدیث کې راغله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه وعرضه. چې چا د شبهاتو نه ځان وساته استبرأ ځان یې لرې کړه د دې شبهاتو نه د دین د وجې نه او د عرض د وجې نه ابرو د وجې نه. او په باب کې مو باب الفضل من استبرأ لدینه نو بیان د مکملاتو د دین شه په دې سره تکمیل د دین راځي. درود شریف اللهم صل